نو اخلاص یو داسې شی دی چې دا لږ په ډېرم غالبوي او په لږ څیز باندې ثواب هم ډېر ورکېدی شي. په جنگ بدر کې 313 مسلمانانو په مقابله کې 1000 خو چې اخلاص ورپکې و نو 14 دبر 300 په 1000 کافرانو غالب راله. او چې کله مسلمان په اخلاص باندې د خپل مسلمانۍ اظهار کوي نو په لږ عمل کې هم خدای پاک ډېر برکت پیدا کوي او ثوابونه ولا ډېر وي. ګوره په یو حدیث مبارک کې داسې راغلي چې اسمع صلات اهل محبتي، څوک چې زما په مینا په اخلاص په ما درود شریف ووایي زه په خپله اورم. نو په کوم عمل کې چې اخلاصي که هغه عمل لږ خو ثواب پې باندې الله ډېر ورکړي او خوشحالېږي پې باندې ډېر. نواز النصیحت یو کتاب دی نزهة المجالس هغې ته وایي. عبدالرحمن الصفوري رحمه الله ډېر د نصیحت کتاب لیکلی. هغه وایي چې په یو ځای کې د یو ونې عبادت پکې و نو یو کس ډېر په اخلاص روان شو زه به دا ونه د بیخه کټ کومه چې د شرک دا جرړه ختمه شي. نو مخې له د انسان په شکل کې شیطان ورغی. نو هغه شیطان په شکل انساني کې دته خو انسان ښکارېدو. ورته وایي صاحبه چېرته روان یې؟ نو ورته وایي دلته ګوره خلک د ونې عبادت کوي. تبر مې راغستی دی زما چې دا ونه کټ کړمه چې دا خلک د شرک نه خلاص شي. نو هغه ورته وایي یا سړیه ستا په خلقو څه هر سړی په خپل قبر کې څه بدي تو خو یې د ونې عبادت نه کوې که نه زه ځان نه څه جګړې ګورې. څوک چې عبادت کي هغه به سره شروع کی. دی ورته وایي نه دا د شرک جړه ختمومه. د شیطان په شکل انساني کې نه پرېښودو او هغه وایي چې نه زه به دا ونه وامه نو دواړه په پرځونه شو. نو دی خو په اخلاص تللی و. هغه سړی چې شیطان د ځان نه سړی جوړ کړو هغه یې راوپرځو په سینه ورته کېښودو چې تبر یې ورته راشي نو هغه ورته وایي چې داسې چل دی زما په مرګ کې به تا ته څه درشي. ما مه وژنه دا ونه مه کټ کوه. هر سهار چې پاسې د بالښت د لاندې به دي 2 درهمه پراتي. دې سړي نه اخلاص ووتو لالچ پکې راغی نو پرېښود او ونه یې هم کټ نه کړه. سهار چې پاسېدو واقعي پیسې پرتې وي. شیطان خو ناري مخلوق دی شکلونه خو بدلی. نبی علیہ السلام فرمایي یو زما په صورت باندې ځان نشي جوړولی نور د هر چا په شکل ځان جوړوي. دا د نبی علیہ السلام امتیازی حیثیت دی. فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. چا چې زه په خوب کې ولیدم نو م زه لیدلی ما ځکه شیطان زما په شان ځان نشي جوړولی. نور خو د ځان نه هر څه جوړولی شي لکه دا جنات یتشکلون باشکال مختلفه. د جناتو په باره کې چې دي ځان په مختلفو شکلونو جوړولی شي او جوړی د خلکو لیدلي دي. نو شیطان
2 روپے به سال کې خودې دا د بارخ لاندې هغه به سار چې پاسې راغسته وي. عبدالرحمن صفور رحم الله فرمای پدره مورز نوی چې سار پاسې جو بیا تبر او پړې راواغستو زما چې داونه کټ کړم. اقا شیطان په اقا شکل ول بیا راوي څه کې وې زما ونه واما ویسے کې جوړي او بیا په جګړه شو خدا پیره دا تبر والا راوغورځو دا تبر والا وته وی چې اقا سړی ته واغه زیما او درځي په منځ کې تیری دي او تا واده خلافي وکړه او جوړ ما تبر بیا راواغستو نو صدا ستا استعمال کې په دې 2 ورځو 2 شپو کې چې ته په ما غالب رالی او ته یې خبره د خوراک او د طاقت دا دوايانو نه ده هغه پیر پتا کې اخلاص او خدایي زور در سره نن پتا کې د لالچ په زور راغلی نو هغه خدایي طاقت در نه وته ده چې کله انسان اخلاص کوي یو عقیدتی یو محبتی یو جذبه دینی نو هغه ته ګران کار مسانی خدای امداد کوي او کدی لږ عملو کې لکه سوره اخلاص چې وړو کې صورت ته الله تبارک وتعالى پاغي باندې ډیر ثوابونه ورکړي. اوس موږ کارونه کوو خو ضرورت د اخلاص دی. که څوک لاره جوړوي که څوک جماعت جوړوي که څوک مدرسه جوړوي که څوک علم کوي که څوک علم ښیي که بل د نیکۍ کار کې لکه منځونه روژې حجونه زکاتونه دا ټول چې د اخلاص سره بیا که لږې وي الله تبارک وتعالی جل شانو ته د اخلاص عمل قبلیږي او پاغي باندې الله خوشحاليږي. رب لا یزال زمون په دې عمل کې هم څنګه چې اخلاص دې داسې پکې همیشه لپاره پاتې کی او په ټولو امور او کارونو د دین امور چې موږ څومره انجام کوو سره انجام کوو په دې ټولو کې د الله اخلاص زمونږه نیت وګرځو دي کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.